أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم د یو لوی معجزې ذکر مې تېره جمعه کړی او دا مې هم درته ویلي و چې د دغه معجزې تعلق بنا پر قول راجحه د دغه تېرې شوې میاشتې د اخري ورځو سره چې هغې ته د حضور پاک د معراج سفر د بیت المقدس پورې حضور پاک چې تلل کړي دي او راتلل کړي دي دواړه په براق کړي دي او چې بیا په بیت المقدس کې 2 رکعاته لمونځ وکړو او بهر راووته نو بیا بر اسمانونو ته په پوړې باندې ختلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت نه یو پوړې راوړه ا پوړې د زمرودو د یاقوتو جوړه وه ډېره خوشخشته او مزیداره پوړې وه هغې د بیت المقدس نه بهر ماته کېښوده او زه حضرت جبریل په هغه پوړې باندې براوختو چې دا پوړې به څومره خشتی چې رسول الله مبارکي صفت کوي دا به څومره ښکلې وي چې حضور پاکي صفت کوي چې ډېره خشته وه ډېره زیاته ښکلې وه ډېره مزېداره وه د پوړې مختلف قسمونه دي خو زمونږ پوړې خو مونږ ورته اندرمپایه وایو پخوا به د لرګو اندرمپایه وه پاټ کې به پکې او خلک به پرې ختل دا هم پوړې ده پوړې دې ته موږ لکه چې سړی د ماربلو نه جوړه کړي دا هم پوړې ده د ټیلونو نه جوړه کړي دا هم پوړې ده یو قسم پوړې په دې اوټلو کې وي هغه د بجلی پوړې وي هغې خلک قدم نه اخلي ته به پکې دې په خپله روانې تا به ځای ته رسوي اوس په دې الله خبردار دی چې دا څنګه پوړې وه خو ستاسو په زړه کې به هم دا راځي یاره دا به څنګه وي چې حضور پاک صفت کوي او د یاقوت او د ملغلرو د سور یاقوت نه خشته مزیداره پوړې وه دا به څنګه وي نو یو حدیث کې راځي سیرت مصطفیٰ کی مولانا ادریس خان دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھلے دے وی دا کم مسلمان نا چی روح دی نیک انسان دے و مسلمان دے و دا غن روح دی دا دن قدن وقی و اللہ پاک وطا دا غا پوڑے و خواہ دا یو حدیث بصیرت مصطفیٰ کے مولانا ادریس خان دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھلے دے وی اغا پوڑے راتا اے خودلا باغی وختو او څنګه ورته وختو چې کوم ځای به م نظر لګېده نو هلته به م لاس اچو هلته به م پرېښوده دومره زر مونږ ورسېدو پر لومبې اسمان ته مونږ وختو وی په اسمانونو کې دروازې دي لکه څنګه چې د خلکو په کورونو کې دروازې وي نو حضرت جبریل علیه السلام دروازه وواله نو د دننه نه ورته اواز وشو څوک یې هغه وی زه جبریل یم وی څوک د سره شته ویاو ولی دا تپوس که جی سوک دا سرشتا فرشتی پتا مدی که دا اللہ سوک میلمر آروان دے اگیتا پتا دا دکا اسمانون هم لولی شوی دی او جنتون هم لولی شوی دی یو میلمه چی او علاقه تزی نو خلق آغا علاقه خشتا کری ازای صفا کری که پاک زیم وی جماعت خو پاک زیم او بیام خلق پاکی سیریو لگئی خلق پاکی یو کارپیٹ خور کی دا میلمه دا خاطره
خلق پکې تولیانې بالښتونه ولګي نو زما دا مطلب نه دی چې اسمان داسې خشته و دا مې ستاسو د پوهې دپاره دا خبره وکړه چې اسمانونه خو اسم پاک دي صفا دي سوتره دي جنت خو اسې پاک دی صفا دي سوتره دي خو لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې د رمضان د راتلو دپاره خدای پاک جنتونه ډولي کوي دقرنګې جنتونه او اسمانونو کې یو لهرو چیرې د الله پاک خصوصي یو میلمه رابلي او هغه میلمه راتلو والا دی نو د جنت دروازې ځکه تپوس وکړو چې څوک د سره شته مطلب دا چې کوم میلمه پسې تللی وي نو هغه میلمه د ځان سره راوستلی دی که یوازې نو جبریل علیه السلام وی او معي محمد صلی الله علیه وسلم ما سره میلمه شته د هغه نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی نو هغې ته بیا تپوس کوي چې په خپله راغلی دی او که بللی شوی دی په خپله راغلی دی او که بللی شوی دی دا تپوس ولې کوي زموږ د حدیث استادان د دې متعددې وجې ذکر کوي هغه د طالبانو خبرې درته نه کومه بالاختصار درته وایم ادا چې یو دی کې د حضور پاک شان ښکاره کوي ځکه هغې ته پته وه چې دا بللی شوی دی نو جبریل علیه السلام به ووایي چې او الله غوښتی دی نو چې د حضور پاک شان معلوم شي چې دی ګورې د الله میلمه دی او د الله په دعوت راغلی دی یو میلمه په خپله یو ځای ته لاړ شي دا جدا وي او یو دا چې یو میلمه پسې ته خصوصي سپیشل استازي ولګي او ترې راوغواړئ او بیا استازي څوک استازي دی استازي د جبریل علیه السلام په شکل کې دی چې د هغه نه مقدسه فرشته په فرشتو کې بله نشته دی د ټولو فرشتو سرداره ده هغه فرشته ده چې الله د قرآن شریف او د وحی د نازلولو دپاره مقرر کړې ده څه معمولي شخصیت نه دی څه معمولي څوک نه دي بلکې ډېر لوی د الله مقرب فرشته ده او الله ته ډېره نږدې ده او د فرشتو سرداره نو چې پته ولګي چې په خپله نه دی راغلی او دویم دا چې بللی شوي دي څه مطلب چې میلمه ته خو تیارې شوې دی موږ ته خو پته ده چې میلمه به راځي خو چې آیا په خپل خواهش راځي که الله بللی دی د دواړو میلمنو منځ کې بیا فرق دی په خپله راځي نو هغه جدا و چې دا په دعوت راځي او د چا په دعوت د حضور پاک دعوت د چا د طرف نه دی د الله پاک د طرف نه وی او بالکل بللی شوی دی نو دروازه کولاو شوه نو حضور پاک فرمایي چې دروازه کولاو شو نو په لوی اسمان کې مې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو آدم علیه السلام ما ته جبریل علیه السلام پې واچوه ما وی السلام علیکم ورحمت الله دا څوک دی وی دا آدم دی د ټول انسانیت نیکه چې ما سلام واچو هغه جواب د سلام وکړو نعم المجیء جاء ډېر ښه میلمه راغلی دی او بیا ما ته څه وی دوی راته وکړه او بچی یې راته ووی بچی مرحبا بالابن الصالح والولد الصالح زما ډېر ښه بچی دی او ډېر ښکلی زوی مې دی هغه ته د هرکلې او په خیر علي وي په بچي یاد کړم خو لیکن چې ما وکتل آدم علیه السلام ته ښي طرف ته بلاک روحونه په شکلونه شکلونه د روحونو شکلونه او ګس طرف ته روحونه او د هغې شکلونه او ښي طرف ته یو دروازه وه او ګس طرف ته یو دروازه وه نو چې ښي طرف ته به یې وکتل نو وبه یې خندل خوشحاله به شو او چې ګس طرف ته به یې وکتل نو وبه یې ژړل خفه به شو نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو دا خلک څوک دی او دا خاندي ژاړي ولې وی دا ښي طرف ته د هغې بچو روحونه دي چې دا به جنت ته ځي او دا چې کومه دروازه ګوري دا د جنت دروازه ده دا د علیین دروازه ده نو دی چې دې بچو ته وګوري نو خوشحاله شي دروازې ته وګوري خوشحاله شي چې زما دا بچي په دې دروازه کې خیري جنت ته ځي د بچو په خوشحالۍ نیکه خوشحالېږي او دا ګس طرف ته د هغه بچي دی چې دا به دوزخ ته دی او دا مخامخ دروازه چې دا کړکۍ ده بدبویه کړکۍ د ښي طرف کړکۍ نه خوشبویي را روانه وه او د ګس طرف ته کړکۍ نه بدبویي را روانه وه دا د دوزخ کړکۍ ده دا بچي به یې دوزخ ته دي نو چې دی د خپلو بچو ته وګوري نو دی خفه شي چې زما خو نوسي دي که نه په نوسو خلک خفه کېږي دا به په دې کړکۍ دوزخ ته دی دا د آدم علیه السلام همیشه نه دی دا د جلک ورته خدای پاک وښو مخکې آدم علیه السلام په بیت المقدس کې ولید
او دلته یو صرف یو جلک لږ سات کې ورته الله پاک دا منظر وښو د آدم علیه السلام او اشاره یې ورکړه چې د آدم علیه السلام بعضې بچي به جنت ته دي او بعضې به دوزخ ته دي دغه ځای نه لاړم دویم اسمان ته همقسې سوال او جواب وشو څوک یې دروازه ووهله او دم په پوړی روان یم په پوړی خېږم مې جبریل یم یوازې که څوک د سره دي نه ما سره معي محمد صلی الله علیه وسلم خپله راغلی دی که را بللی شوی دی نه بللی شوی دی دروازه کولو شوه چې کولو شو نو په دویم اسمان کې به د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو د ترورې بچي د ترورې بچي دا چې د عیسی علیه السلام مور د یحیی علیه السلام د ترور لور وه یعنی څه مطلب شو د عیسی علیه السلام د یحیی علیه السلام د ترور د لور زوی او یحیی علیه السلام د عیسی علیه السلام د مور د ترور زوی کېده میندې خویندې وې خو خلک د ترور لوسیت هم د ترور زوی وایي د ترورې بچي دواړه ناست وو هغې سره ملاقات وشو حضور پاک ته سلام واچو هغې جواب هغې ورکړه او مرحبا بالاخ الصالح لفظ یې ورته ووایي والنبي الصالح ډېر پاک او ډېر برګزیده او ډېر لوی بچی او رور او پیغمبر ته زموږ سلام هغې نه پس دریم اسمان ته وختلو هغه سوال له جواب وشو په دریم اسمان کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات هغه سره سلام کلام وشو هم ورته وایي مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ستړي مه شئ په خیر راغلې هغه پیغمبر چې هغه صالح دی صالح معنا خشته ښکلی صالح نیک ته م وایي او صالح دې ته م وایي چې په چا تکلیف نی په چا هر وخت خوشحالی نم صالحا قبر کې چې څوک کېږي او نیک یې ورته وایي نم صالحا یعنې ته د عذاب نه محفوظ یې د تکلیف نه بچې نو صلاح ډېرې معنی لري خیر دلته څه معنا به وکړو چې ته ډېر پاک یې برګزیده یې لوی شخصیت یې خوشحاله الله ملاقات ته روان دی وی چې یوسف علیه السلام ته مې وکتل رسول الله مبارک فرمایي د ټولې دنیا د مخلوق نیم حسن خدای ورکړی کشته وړیا دغه ځای نه لاړم بیا څلورم اسمان ته همغه اسمان دروازې سره خبرې اترې وشوې په څلورم کې مې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو هغه هم دغسې خبرې اترې وشو چې مرحبا او په خیرالي او هرکلې هغه وشو او ما ته نبی صالح وویل ورور یې راته وویل پنځم اسمان کې بیا چې وختم نو د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو او په اووم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو دا پیغمبران چې په حضور پاک ته نو دا په بیت المقدس کې بلکې موسی علیه السلام یې په لاره په قبر کې م لیدلی دی چې قبر کې مولد لمونځ یې کاو نو بعضې حضرات علما لیکي چې الله قادر دی یو وخت بنده یو دی بل وخت یې بل ځای ته بوځي هېڅ مشکله نه ده یو وخت یو بنده یو ځای کې وي همهغه بنده خدای پاک بل ځای ته بوځي او یا دا د دوی روحونه چې الله وله شکلونه ورکړل او یا بعضې علما وایي صورې مثالي ورته وایي د دې ټولو پیغمبرانو څه کې زموږ ستاسو ټولې نقشې الله سره پرتې دي په دغه متشکل صورې مثالي او شکلي وایي چې دا پیغمبرانو سره ولې ملاقات وشو الله په حکمت خبر مونږ ته پته نشته لیکن علما وی وجې ویلي دي وی د آدم علیه السلام سره لومبۍ ولې ملاقات وشو په لومبۍ اسمان کې ولې آدم علیه السلام سره ملاقات وشو وی ګوره دې کې اشارت دی چې آدم علیه السلام د یو جنت نه هجرت کړی و دنیا ته یو سفر یې کړی نو حضور پاک ته هم دې اشارت ورکوي چې ته به هم د یو ځای نه بل ځای ته هجرت وکړې یو علاقه به پرېږدې او بل خوا به ځې
او چې کوم علاقې ته لاړ شي آدم علیه السلام چې څنګه دنیا ته راغی نو ځمکه ته آباده شوه نو هغه چې کوم وطن ته ته هجرت وکړې نو هم الله په قرآن او په دین آبادوي او په دویم کې د عیسی او د یحیی علیهم السلام سره ملاقاتونه وشو ولې ځکه د حضور پاک نږدې دور د عیسی او د یحیی سره د یحیی او د عیسی علیه السلام او د حضور پاک په منځ کې بل پیغمبر نه دی تېر شوی دا نږدې نه وه او حضرت عیسی علیه السلام د ټولې ځمکې لګیا دی او سفرونه یې کړي دي حضور پاک اشاره ورکوي چې ته به هم داسې سفرونه کوي او حضرت یحیی علیه السلام باندې د دین دپاره وینې تتوی شوې ده حلال شوې دي وینې به نه تویږي دا اشاره شو دریم نمبر یوسف علیه السلام سره ملاقات یوسف علیه السلام رونو کوی ته وغورځاو خاندان مخالف رونه کوی ته وغورځاو ستا به دقسې رونه خو دې نشته خو خاندان به دې مخالف او بیا هغه رونه او هغه مور او پلار رالل یوسف علیه السلام ته سجده ولګوله معافي یې وغوښتله سجده یې ولګوله دغه رنګې به دا قوم ستا ټول مخالفت کوي اخره کې به دا قوم راځي او ستا به تابع کېږي څلورم کې د ادریس علیه السلام سره ولې ملاقات وکړو لومبې خط ادریس علیه السلام لیکلی و د خطوطو خط لیکل نو ته هم خطونه لیکې باچاهانو ته او نورو خلکو ته دعوت د ایمان به ورکوې او دا قرآن به هم ستا شاګردان صحابه په خط لیکي او بیا هارون علیه السلام سره ولې ملاقات وشو په پنځم اسمان کې نو هارون علیه السلام قوم ته دعوت ورکړه نو قوم ټول هارون علیه السلام پرېښود او د سخي عبادت یې شروع کړو دې په دې پرېښود او د سخي عبادت یې شروع کړو اشاره دې ته ورکړي چې ته به دین حقه بیانې او خلک به د بوتانو د خدای نه ما سوا د نورو څیزونو عبادتونه کوي او اخره کې د موسی علیه السلام سره په شپږم کې ملاقات وشو دې کې څه ته اشاره دی دې کې اشاره دې ته چې د موسی علیه السلام قوم هغه سره دښمني وکړه خدای قوم هلاک کړو موسی علیه السلام له برې ورکړو نو یارې فکر مه کوه ستا قوم به هم خدای پاک چې څوک نه مني بدر کې ټول خدای مردار کړل تا له به خدای برې درکوي او په اخره کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو شاید دا آخري پیغمبر و چې ملاقات وشو اشاره دې ته ورکړي چې ستا دین اکثر یې څه به د ابراهیم علیه السلام ان اولى الناس بابراهیم للذین هذا النبي والذین څنګه دی اتبعوا هذا النبي دا پیغمبر به تابع ابراهیم علیه السلام کم دی لوح محفوظ ته رڼوالی لوح محفوظ لکه څنګه دلته بیت الله دی او خلک دی او طواف ته کوي او منځونه پکې کوي غیر چاپیره دغه رنګې لوح محفوظ کې فرشته عبادت کوي او رسول الله مبارک فرمایي چې روزانه او یا زر فرشته عبادت کوي او کومې فرشته چې یو ځل عبادت وکړي تر قیامت پورې نمبر به را نشي ابراهیم علیه السلام ورته رڼوالی سلام کلام وشو مرحبا بالنبی صالح والابن صالح امر دوی پیغمبر صالح برگزیدہ او زما بچی دکا نبی علیہ السلام نکا ابراہیم علیہ السلام سلام کلام وشو خیر علیش دا اغزینا پس دا وم اسمان دی ما بیا حلت صدر منتحو لیدلا صدر منتحا په اوم اسمان کې یو اونه ده هلته لاړو او هغه اونه د اوم اسمان نه بره اتم اسمان ته تللې ده دونه غټه ده او څانګې په اتم اسمان کې خورې دي ډېره زیاته خشته وه ډېره ښکلې اونه وه ډېره مزېداره پاڼې هم ډېرې خشته وې او د سرو زرو د سپینو زرو پتنګانو پکې پړقار کوو اوس هم بعضې خلک یې دا اونی نو هغې کې دا بلفونه ملفونه پکې لګولي او د شپې دا پړقار کوي چراغان غوندې وي خو دا خو د بندري د الله سره څه کمې دی داسې پړقار پړوکې ډېره خشته اونه وه ډېره مزېداره اونه
دا هغه اونه ده چې د دنیا څومره مخلوق دی دقه ځای پورې دي بره نشي تللی جبریل علیه السلام او که نورې څونه فرشتې دي د دې صدر منتها پورې دي د دې نه بره نشي تللی اجازت ورته نشته او بره چې کوم د خدای مخلوق دی د دې نه بره هغه دغې اونې پورې راځي لاندې نه راکوزېږي دا اوس الله ته پته ده موږ ته پته نشته چې بره څه دي لاندې خو موږ ته څه ښکاري او څه راته نه ښکاري څه نه خبر یو څه نه یو خبر خو زما وروڼو د خدای ډېر لوی قدرت او طاقت دی موږ ته چې څه دي میږي ته ګورو که نه او میږي دې اتي ته ګوري نو دی به حیرانه چې دا لا څه شی او میږي چې دې اوښ ته ګوري دی به حیرانه چې دا لا څه شی او میږي چې د اسمان ته ګوري دی به حیران شي دا لا څه شی دی او میږي کله جز ولیده میږي ته یو سړی وایي چې یاره یو دنیا شته او امریکا ده پکې او لندن دی پکې او جز دی او سعودي دی او دریابونه دي سمندر دریابه میږي به دا وخاندي او ټوپونه به ووایي چې دروغ وایي خوار شي زه خو چې پیدا شوی یم په دا جومات کې ګرځم نه مې شین شو کله یو طرف ته ځم نه مې سمندر دریاب ولیده نه مې دیو لیده نه مې اوښ ولید دا ته لیونی او که ته روغې د میږي یو خپله دنیا ده بس هغه ته حقه دنیا ښکاري د هغې نه بار د هغه دماغ کار نه کوي دقه رنګې زمونږ چې کوم شي وینو زمونږ ورته سترګې رسي او حواس ورته رسېږي مونږ حقه څیزونو ته ذهن رسېږي د هغې نه بار زمونږ مثال د میږو نه چې د هغې نه هم لاندې دی دغې اونې ته د دنیا نظام هلته رسېږي بره نشي تللی او د بره نظام هغې پورې راځي لاندې نشي راتلی بس دغه د جبریل علیه السلام فل سټاپ بره نه نشم تللی دلته به واپس کېږم بره نشم بره به څه کېږي اوس بره به ته اوس په پوړی نه دی بره به ته په بل یو سفر به کې د الله حکمت دی پکې په رفرف به دی رفرف څه شی دی یو اعلی قالین ښکلی اعلی قالین هغې به خېږي د ریخمو قالین زمونږ دا قالین خو د پلاسټک نه جوړي زمونږ دا قالین خو د تارونو نه جوړي ګلدار تارونه یې پکې پلاسټکي بعضې قالین د ګډو د وړو نه جوړي بعضې د چیلو د ویښتو نه جوړي پخوا چې کوم قیمتي قالین به هغه د ګډو د وړو نه جوړو نه هغه قالین کم قالینو هغه د ریخمو جوړ زونډي ډېر ښایسته او ګلکاري پې د ملغلرو د یاقوتو د مختلفو هیرو جواهراتو ګلکاري وه چې الله پاک د رسول الله مبارک غوندې شخصیت دپاره د ناستې یو شی جوړوي نه څونه ښایسته وي موږ سره خو ریخم نشته او نه جوړولی شو الله خو یو کون وي هر څه کېږي موږ سره سره کم دی الله سره خو سره هر څه ورسره شته نو یو ډېر قیمتي تخت و هغې ته ختم یعنې یو قالین و په قالین باندې کېناستم ډېر اعلی قالین بره روان شو د اووم اسمان نه بره لاړم هلته مې څه ولیدل هلته مې د صدر دفتر چې ورته ویلې کېږي صدر دفتر دا وختي چې ما ووایي د ابراهیم علیه السلام ډډه والې وه دې ته بیت المعمور وایي هغې ته څه وایي بیت المعمور ابراهیم علیه السلام ډډه والې وه هغې ته بیت المعمور وایي بیت المعمور اوس لوحې محفوظ ته وخته وی هلته مې څه ولیدل هلته د قلمانو کشار مې اورېده دا زمونږ دا تقدیر او دا ارث او د خدای علم چې الله فرشتو ته ورمخکې کې هغه دا لیکلي کېږي په هغې کې صدر دفتر مرکزي محافظ خانه زمونږ د دې ځمکو یو دغه ریکارډ دلته په پټوارخانه کې پټواري صاحب سره بیرلا صاحب سره د هغې نه بره بیا په چارسده کې بله محافظ خانه ده قانونګو آفس ورته وایي هلته پراته ریکارډ د غونډې چارسدې هلته یې بیا او بیا په پېښور کې مرکزي محافظ خانه ده غټه بعضې ریکارډونه هلته پراته غټه محافظ خانه ده یا مثلا بل مثال به درکړمه دلته بینک دی د دې نه غټ بینک بیا په چارسده کې دی د دې نه غټ بینک بیا کوم ځای دی په پېښور کې دی او بیا د دې ټولو بینکونو سردار بینک کې دی
په کراچۍ کې سټیټ بینک کې وته لوی د قرنګي غټه محافظ خانه چې دا ټول ریکارډ پکې پروت دی او فرشتي لګیا دي پاغه کې لیکل کوي او قرآن او زبور او انجیل او تورات ارس پکې پراته دي زموږ رزق او زموږ ارس پکې لیکل کېږي لګیا دي هغې ته ختم یو مستوا یو کولا او زه هغې ته ختم او کلمون کشار مې اورېده لوح محفوظ سدرة المنتهى عنده جنة المأوى جنة المأوى ته لاړم همې ولیدل او د قلمونو کشار مې واورېدل او د هغې نه پس مې څه وکړل چېرته لاړم د رب العالمین سره ملاقات مې الله سره ملاقات شي اوس په دې کې هېڅ اختلاف د علماو نشته ټول په دې متفق دي ټول صحابه او ټول چې د الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رسول الله مبارک د الله پاک سره ملاقات شوی دی ملاقات شوی لیکن څه هېڅ خبره نشته په دې کې دومره احادیث دي دومره احادیث چې هغه تقریبا اخبار احاد دي خو په طریقه د مابه الاشتراک تواتر ته رسېږي البته یو څیز کې اختلاف شته نه چې آیا الله لیدلی دی او که نه دی لیدلی رؤیت چې ورته وایي په شمېر یو څو صحابه وایي چې نه لیدل نه دي شوي لیکن اکثر صحابه ټول وایي چې نه لیدل شوي دي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د حضور پاک نه نقل کوي وی رأیتو ربی عز وجل والرب میں ولیدل ملاقات مشو داسې ملاقات دی لکه ملاقات نه ومې لیده داسې لیدل نه لکه چې موږ تاسو کوو زموږ لیدل خدای چې لکه دا سړی سور دی او سپین دی او غوږونه یې څنګه دي او قد و قامت یې څنګه دی او ملا یې څنګه ده او لاسونه څنګه دي نه لا تدرکه الابصار ادراک داسې نه ادراک او رؤیت کې فرق داسې نه او لیدل خو کېږي دا درجه وینم هغه ځای وینم هغه ځای وینم هغه ځای وینم یو دا وینم لکه چې خوا کې نږدې دی او پوره نظر رسه دا لیدل څنګه دي زموږ عقل او دماغ دلته کار نه کوي خو د جنت کې به که خیر موږ هم وینو انشاءالله وجوه یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مخونه والله تقول خوشحاله وي تر تازه وي مزیدار وي نو د رب العالمین سره ملاقات شوی او اکثر علما وی لیدل کتل هم شوی نو چې څنګه هلته الله له ورسېده جبریل پورې لاندې پاتې شوی او الله ته ورسېد رسول الله مبارک فورا په سجده پرېوت او سجده کې الله پاک ته تحفه ورکوي تحفې ته خو خدای محتاج نه دی تحفې ته خو زه محتاج یم چې ماله مثلا څوک یو شي ته میجه دي جامو ته یا پیزار ته یا ډوډۍ ته یا ترکارۍ ته یا غوښې ته ماله څوک راوړي زه ورته محتاج یم الله څه محتاج نه 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 دا بل شی دی موږ ورته تحفه وایو دا بل شی دی هغه شی ورکوي الله ته چې الله سره نشته هغه الله سره نشته دا څه شی دی هغه عاجزي ده الله دا عاجزۍ تحفه مې درله راوړې التحیات لله والصلوات والطیبات الله عبادت والا تحفه مې راوړې ده او کم عبادت والا تحفه مالی عبادت دا تعالی دی بل چاله نه بدنی عبادت دا تعالی دی الله بل چاله نه قولی عبادت د ژبې عبادت دا تعالی دی بل چاله نه د عبادت تحفه
الله خو عبادت نه کوي کنه عبادت خو موږ او عابد خو دی الله خو معبود دی ناشنا تحفه ده بلکې یو حدیث کې راځي چې الله د رسول الله مبارک نه تپوس وکړه چې صفتونه دې ډېر دي خو ستا په دې ټولو صفتونو کې کوم صفت خوښ دی ملاقات دی کنه ستا صفتونه خو ډېر دي د حضور پاک ډېر صفتونه دي خو کوم صفت دې پکې خوښ دی رسول الله مبارک او فرمایل پروردگار زما عبدیت والا صفت خوښ دی دې دستا بندگی دا به خوښ زمون کوم صفت خوښ زمون کبر کلو زما دا صفت خوښ دې کبر جن شه ځان به وګڼم بل سپک وګڼم ځان په خپل راکاږم زما دا صفت خوښ رسول الله مبارک سوی دما عبدیت والا صفت وقت اللہ جل سے عبادت حکم ذکر ہو اللہ قرآن شریف کی فرمائی سبحان الذي اوحى بعبده لیلا قبل بندے بوتل عبدیت دا ډېر بهترین صفت دی د حضور پاک کو شریف او بهترین بل صفت رسالت ته خدای پیغمبري ورکړی دا نبوت ته خدای نبوت ورکړی دی خاتم النبیین دی د ټولو پیغمبران او آخر الانبیاء خود پیغمبر مبارک ډېر خسته او ډېر مزیدار او ښکلي صفتونه دي بشیر النذیر دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم الله فرمایي ښکلي صفتونه هاشمی قریشی خسته صفتونه لیکن په ټولو کې چې رسول الله مبارک ځان له کوم صفت وښیي هغه کم یو دی عبدیت بنده د خدای اللہ ذکر دلتوی سبحان الذي اغذات ہر عیب نہ پاک دے اس عیب پکی نشتا اسرا بعبده بدشبی بو تخبل بندہ فد رسول نوی خبل بندہ دا دبر الوی مقام تا چه رسیدلی دے دا دی بندگی پوجه رسیدلی دے دا چه ما رسالت ورکڑی دے نبوت ورکڑی دے دکی زبردست بندگی دا زکا الله يعلم حيث يجعل رسالته الله اغذ پیجنم چې جاله پیغمبري کو ورکول پکار دي چې چا کې څومره جلدی څومره خدای ته جاړي او څومره بندگی وی غل الله وز نبوت ور او پیجنم چې کوم نه پیغمبري ورکول پکار الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هل تم بیاوي چې ما قران په خپل بنده نازل او دل ترازی فاوحى الى عبده ما اوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فالبندت اغوي جسوه وتقولا بند لفظ بندگی دی خدای پا من کے پیدا کی عبادت دی خدای پا من کے پیدا کی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیدا دا عبادت تفاره دی عجزه باندې خدای خوشحالیږي په کمزورتیا الله خوشحالیږي په بندګۍ الله خوشحالیږي او په کبر الله خفه کېږي کبرجن د خدای بدی شي لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فزمك كبر ما ګرځا کبر ما کوي بعض خلک فزمك ګرځي کنه تاسو کاریه امټه داسې وای بس او دا سے تاویگی لکه کوناٹی سے للقه بدی خکاری لنده ملقوا تو خوی چه زد بیشیم او دا سے تاویگی او کل دا اللہ ستازی کی او کل دا اللہ ستازی کی شادتان تا گورا شادتا بلا شادتا نخکاری لنده ملقوا بدی خکاری قدمون اوچت مالا سباب دی پالو جوی پزمکا با پرون دلالی بدن بیگی مٹی موا سباب دی لاسنا دا لخده سمسے جوڑا کی سترګې روزي دا خرو باسي باز انسان پرې دا مړه سبب دې پایلو جوړې خوري نه بدې دیو جوړې لاړې بدې بیګي او دا سترګې بری کوي وږي چې بیا بسکه لکه ټیک په غلطه خبر نه لري خبر باندې بیان زما سوکم اوري زما بیان تکبر باندې کوي زبم دان نه سوال کوم چې خدای مام دلوي نه وساتي او تاسو ته بار سوال کوم چې خدای دلوي نه وساتي څوک په خزه خبر کوي څوک په زوی خبر کوي زوی په پلار خبر کوي څوک گاونډي په گاونډي خبر کوي او څوک ما د کور خاوند په خپل همسایه باندې مزدور خبر کوي
نو قبر باندې مزدور لچی دیاړي ورکه نو قبر باندې ها ولا قبر باندې کې مړه په عزت باندې راشه په جان ورکه دستا مزدوري خپل قدر په عزت نن تعالی خدای مال درکدا نه خدای غشتي زبې دی بل نه نن تعالی خدای عزت درکا سونه عزت والا مرید الغټ غټ بادشاہان چې جنون کې پراتی دي څومره غټ غټ خلک مولید چې په کټ کې پراتی موږ لراشي چې بابا ته مې دوا وکړه بس زم خدای دې جوړ کې نه جوړېدو نه دې بد دوا وکړه څوک وای خو نه شرمېږي مطلب یې دی چې خدای پاکې زر قبر ته ورسای خدای په رحم وکړي هلکه بابا ته دوا وکړه مینه حکم بابا ته دوا وکړه چې خدای په رحم وکړي رحم نو بابا باندې خدای رحم څه معنا که موږ دعا وکړو چې خدای جوړ کړي نه چې جوړېدو والا نه دی خدای رحم دا چې دی خدای د ځمکې تل ته وردننه کړي دا هغه بابا و چې دلته به یې مټې والې او ټوپونه به یې وال چې په تخته پروت یو بل یې لمبی څه شو هغه زور څه شو هغه طاقت او چې ځمکه کې پریوځي او چینجي پې ونښلي او خېټه یې وپړسېږي او لحد مکمل ډک شي دومره خېټه او دومره کلمې او لاسونه خپې وپړسېږي چې لحد مکمل لبریز شي او ډک شي او یو بړق نالي کې دا خېټه وچوي دغه ویډیو پکار دی چې مخلوق ته وښودلی شي دې قبر جرت څومره کبر مونږ کوو مړه مونږ به څه باندې کبر اوله نطفة واخره جیفة وفيما بينهما حامل للعاذرة لومبی څه شی و نطفه اخیري څه شی دی درنګه منځ کې خېټه کې څه پراته دي د غولو بوجه دا شکر دی چې ډیران په خېټو کې ګرځو چې بوی یې بار نه راوځي او که معمولي غوندې لږ بین راوځي څومره خلک سپېمې بیا پټې څومره سپېمې پټې قبر نه الله سره خایېږي چې نه ولا بیماري راځي نه تکلیف راځي نه مرګ راځي نه چاته محتاج دی نه ډاکټر ته نه حکیم ته نه بچو ته نه ښځې ته هر وخت موجود دی هر ځای کې د الله علم او د الله د خپل شان سره مناسب وجود او هر څوک ورته محتاج دی او دغه ذات چاته محتاج دی دغه محتاج الکبریا و ردای لوی زما صادر دی زما جامه ده الله پاک فرمایي او چې څوک ما سره زما په جامه کې جګړه کوي وی ذلیل به کم مونږ را باندې په څه فرض کړ چې ته دروازې سو کرت په بیم کېږي او ټیټېږي الله ته او دا تندې خدای ته لګې قبر بله کړ لوی بله کړ د الله نه به سوال هم کو عبدیت او بندګي نو څه وایي التحیات لله والصلوات والطیبات الله ورته څه وایي السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي بس تعبدي بعبديت خوشاله او د دې په برکت تعالی ما نبوت درکړې زما رحمت او برکتونه دي بس رسول الله مبارک دعا وشوه ځان ته دعا کوي قل السلام علينا وما وقدا ګناهګار امت وعلى عباد الله الصالحين د الله په ټولو نیکانو بندګانو لله ستا سلام فرشتي پکې आवाज کوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده وعبده ورسوله دا خبر معراج کی وشولې چونکه مونږ د الله سره د مسلمان یو رازداری ده یو پټ معراج دی یو رازداری ده نو دا الفاظ الله په مونږ کې شامل کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس الله یو څو توفیق ورکوي څه ولا ورکوي یو خو ولا پنځه مونځونه 50 مونځونه ورکړه 50 حضور پاک خوشحاله دی لکه موږ په الله سره مناجات دی خوشحاله دی او خوشحاله را روان دی لاندې راکوس یو موسی علیه السلام ورته وایي الله څه درکړل وایي 50 مونځونه زما په امت فرض کړل وی دا ډیر دی ګورې زما په امت 2 مونځونه ونی شو کولی بیا یې ورته ماته
ارجع الى ربك فسله التخفيف واپس شا او د الله نه اسانتیا وغواړه نو لاړ نو الله دې درخواست وکړي چې الله دا د محمد باندې کم شي دا منځونه ویښه پنځه کم شو بیا راغی موسی علیه السلام له او ورته بیا وایي زما په امت دوه نه شو کولی ستا امت به پنځه څلوېښت څنګه وکېله واپس شه بیا لاړ تا وراتبه اخره کې پنځه پاتې شو یا ورته موسی علیه السلام ویې لاړ شه دا هم ډېر دی السلح التخفیف ته اسانتیا غواړم رسول الله مبارک وفرمایل انی استحیت ربي الله نه حیا لري لکه پنځه کمیږي نو څو پنځه پاتې شو نه دی نه چې دې خدا مطلب چې دا پنځه رانه مونډ لر کا بمال حیا راځي الله د طرفنا آواز شو انه لا يبدل القول لدي زما خبره نه بدلیږي کوه پنځه ما سره به لیکل کېږي 50 تا امت بلکې لیکي پنځونه پنځه کوي ما سره به څو لیکل کېږي 50 موږ دلته پنځه منځونه کوو ملائکه اعلی کې بره په لوح محفوظ کې 50 لیکل کېږي د خدای رحم سبقت رحمتي غضبي کنه نو یو پنځه منځونه ورکړي شو دویم څه ورکړي شو دویم د سورة بقرې دا اخیری آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سنجري لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين داور بيش دې منځوي تفصیل دی دلته نه وایم یو د عقیدې سره تعلق لري او دویم د امت نه ډېر سخت د بوجونو ختمېدو یو انعامات دي پکې او درېیم یې ورته څه ورکړل درېیم دا چې ستا امت شرک نه کوي که نه شرک ستا امت چې شرک نه کوي جنت ته به ځي شرک خطرناکه ګناه ده که چېرته دا واړه ګناهونه کي دا به تمام محکومه صاحب صاحب محکوم په تکلیف په بیمارۍ په منځونو په روژو د جمعې په منځ په اودسونو په لمبلو به دې به ختمو او که غټه ګناه کړي په توبه به ورته معاف کوو او که پردي حقونه د خدای حق مې پورې وي سزا به ورکوم خو همیشه به د دوزخ کې نه ساتم بیا به وباسم او د دې نه علاوه دا م ورکړی شو او یو څو څیزونه یې ورته ذکر کړي ستا د امت یو څو خصوصیتونه دي یو اسلام دا خو بنیادي څیز دی یو هجرت دی یو جهاد دی یو صلات مونځ دی یو صدقه ده د رمضان روژې دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا څیزونه ورکړل او رسول الله مبارک واپس راغی جنتونه یې ولیدل او دوزخونه یې ولیدل که موقع وی انشاءالله چې په معراج کې څه لیدلي دي هغه به بله جمعه درته ووایم چې موقع وي واپس راغی بیت المقدس ته او براق اقصې هغه سوړې پورې تړلی دی او په هغې بیا ورسره جبریل ملګرتیا وکړه کوم اسمان نه ورسره جبریل بیا ملګرتیا وکړه راغی او په هغه براق باندې سور شو او واپس راورسېد څونه ساعت کې دار سو شو څونه ساعت کې حضور پاک فرمایي چې واپس رالم چې د بسترې نه پاسېدم ګرمه وه چې رالم هغسې ګرمه ولا یخه شوې نه او زنځیر کړو والا زنځیر چې تلم هغه زنځیر مې راوغورځوم چې واپس رالم نو هغه زنځیر لا په ځای ودرېدلی نو دومره لږ ساعت کې دار سو شو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ولې راغی دلته
تصرف وي زموږ علما وي طالبان د شپې تلل وي دې کې اشاره دې لري چې د شپې په یو معمولي غوندې سکې وي دا تنوین د تذکیر او تحلیل د طالبان په کویږي په یو معمولي سکې دا ټول سفر شوی سحر کې را پاسې د رسول الله مبارک ابو جهل سره لومبې میلاو شو لکه سنوي زاړه شته که نه د ناشنا دې سلي دي که نه وی او بلکل وی څه ناشنا دي وی بیګا بیت المقدس ته تلم بلک سات کې بیا راغلی ما ابو جهل ودې رښتیا وی او وی د خلکو مخکې به وی او بس ابو جهل خوشاله وکړ چې د خلکو مخکې وی دا څوک مانی خلک یې وته راغونډې کړل وی راشه که نن خو دې بل څه وی وی څه وی وی چې د شپې په لږ سات کې بیت المقدس ته تلم واپس خلق په ټوکیانې ټوکې خټانې کې خندا کې حضور پاک پورې وی ته تللی وی بیګا وی ته به مونږ ته دا وایي چې د بیت او داسې خلک وو چې هغې شام ته تللي وو پکې ناست وو په عربو کې د بیت المقدس د جومات څو دروازې جومات د ښار نه کوم طرف ته دی ښار څنګه دی مونږ ته به دا وایي کنده خو ته بېګا تللی تاسو نه ورته تپوس کوم تاسو زموږ د جومات کې ناست د جمعې لمونځونه کوئ که نه او که تاسو نه تپوس کوئ زموږ په جومات کې به څو دغه دي تیرونه دي تاسو ته پته نه دا خو یو شي سره خلکو سوچ یې نو بیا پته ورته ما زموږ په دې چارسده کې یو ښځه وه هغې ښځې کوټه جوړه کړه او په کوټه چا قبضه وکړه دناسي پاکوټه چا قبضه وکړه ښځه لاړه عدالت ته جج له جج له لاړه د هغه غاصب چا چې د کوټه نیولې وه د هغه وکیل و پخوا به دې وکیلانو د پولې والې پټکي به یې وایي اوس بعضې خلک وایي دا پولې نو هغه وکیل په ښځه جرح وکړه وی ترور یا خور دا کوټه ستا ده وی یو وی تا جوړه کړې ده وی وکیل دی ما جوړه کړې په ګیلکارانو په خپله خو نه وی ستا د کوټې کې څو لاړې دي څو برګې دي ښځې ورته وی چې وکیل صاحب ما ته خو د برګو پته نه لګي ما خو په خپله نه ده جوړه کړې په ګیلکار او چې مې جوړه کړې ظالم رانه نیولې ده نو ما ته خو وی لاړې نه دي معلوم ما ته خو برګې نه دي معلوم یاره وکیل صاحب تا نه یې ورته تپوس کوم دا کوټه خو ما په ژوند کې یو ځل جوړه کړې ده او یو ځل چې ته ورننه او تیم درانه نیولې ده او دا پټکې ته هر سهار وې او ماښام یې سپړې او بیا هر سهار وې ماښام یې سپړې ستا د پټکې څو واله دي بس د وکیل په خوله کې لاړې وچې شو نو دا خو ته روزانه دا پټکې څو واله دي ګوره ځان چې د چا یو شي ته خیال یې حضور پاک هم لکې وایي چې خدای زه خو بیت المقدس ته تللی یم د شپې د نبیالله وې هغه زمانه کې نه لاټین دا خو د شپې ما هر تماشه کوله سیل مې کو خو ما ته جومات څه معلوم دي اوس که ویم چې ما ته پته نشته را باندې ټوکې را پورې کوي او که ویم چې شته نو ما لیدلي نه دي خو چې دا تپوسونه یې وکړل جل علی الله بیت المقدس الله پاک ما ته بیت المقدس را ښکاره کړ هغې به تپوس کو او تفق نو ما به د هغې د سوالونو جوابونه یاره وی دا تا وی جادو دی که نه جادو یو کس یې تپوس وکړه وی زموږ قافله چې شام ته تلې وه کوم ځای به حضور پاک ورته وفرمایل ستاسو قافله پلانکي ځای کې را روانه وه 3 ورځې پس به دلته راورسېده چهارشنبې په ورځ دا لا بله ور مولانا ادریس خان دهلوي لیکلي دي په سیرت مصطفی کې زه حواله در کوم چې هغه د چهارشنبې ورځ شوه قافله راونه رسېده او دا زرقاني هم لیکلي دي په شرحه د موطا کې زرقاني قافله راونه رسېده خلکو یې وګوره تا وایي چې نور خطونه مخکې به نور پرېوتونه مخکې به راځي قافله قرآن له رسول الله مبارک سوال وکړه الله ته یا الله قافلم ستا پلاس کې د انورم ستا پلاس کې د پروردګار د انور نه ګذراوه چې قافله راورسي سیرت مصطفی کې کان دهلوي هم لیکلي دي د معراج په واقعه کې او زرقاني په شرح د موطا کې لیکلي دي ما حواله ده
الله نور ودرو قافله راله مکه مکرمه ته هغې نه پس نور روان شو خپل حرکت یې شروع دا نه هم ټیک شو بل وایي چې زمونږ پلان زمونږ قافله کم دی ورته شام یعنې داسې منګړه خبرې کولې بلې حضور پاک په لاره قافله والا سره خبرې اترې کولې وایي ستاسو قافله پلان کې ځای کې روانه وه او یو خړ اوښ ترې روغ شوی و ورپسې ګرځېدل او بیا یې پیدا هم کړه تپوس ته بیا وکړې هغه قافله کې راغی هغې یو پلان کې ځای کې مونږ نه روغ شوي وو بیا ورپسې کې پیدا هم وی پلان کې قافله کم دی و چې شام ته تللې ده وی هغه قافله زما اوښ هغې سره خوا کې تېر شو نو د فلانکي اوښ ویارېد را پرېوت پی ماته شوه دوه بوجۍ پې د پاسه پرتې چې هغه قافله راله هغې دې تپوس وکړو وی دغه دې اوښ ناګهاني ویارېده په ځمکه پرېوت پی ماته شوه دوه بوجۍ پې پرتې او یو یې پکې عربو کې غوار قسمه خلک وو د فلانکي نه تپوس وکړې هغه په د اوښ د پاسه ځان سره په لوښي کې اوبې ایښې وې هغه اوبه مې هم څښلې چې راغی هغه نه یې تپوس وکړو وي تا سره څه نوې ناشنا شوي دي د اوبو متعلق یو وي په څاروي د پاسه مې ځان ته کوزه تړلې وه وي چې بیا مې اوبو ته اجت شو ومې کتل اوبه پکې نه وي وي مې توی شوي وی وي کته مو چوه خدای پاکه کته مو اوچه ده چې دا څه شوي د اوبو رسول الله مبارک ما درنه څښلي دا نښې یې ورته وویل لیکن سره د هغې هغه حضور پاک ته به جادوګر وی او پیغمبر علیه السلام ته به ساحر وی خبره ونه د دې کې څه بعضې خبرې شته دي چې رسول الله مبارک بیا په جنتونو کې څه لیدلي دي او په دوزخونو کې څه لیدلي دي کوم موقع وی انشاءالله بل یو به ذکر نو د حضور پاک عظیمه معجزه ده معراج او الله پاک د کافرانو د سختونه پس داسې یو انعام ولا ورکړه چې پیغمبر علیه السلام یې کوم ځای ته ورسو دعا وکړئ دا څه وایي بعضې ملګرو خطونه رالیږلي دعاګانې غواړي چا چې خطونه لیږلي دي دا م یو بیمار دی پریشنې دی چې چا هم خطونه لیږلي دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحتونه الله وله شفا ورکړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي الله موږ د رسول الله مبارک پرولې شوي دین ژوند او مرګ نصیب کړي الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نصیبه کړي او دعا وکړئ زمونږ دا جومات کې زمونږ حاجي صاحب حاجي نظام الدین صاحب هغه لګیا دی دا زمونږ د دننه دا دومره ټایلونه ولګول دې محراب کې هم کار وکړو دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې خوشحاله کړي خدای د دې بدل عقل او د هغه بچو له په دنیا کې هم ورکړي او په آخرت کې هم ورکړي او نور هم ډېر نیک سړی دی چې الله یې څومره د جوماتونو خدمت کوي د مدرسو الله دې وله قبول کړي دا زمونږ دا ممبر چې دی زمونږ یو دوست دی اټکي ندیم حاجي صاحب هغه رالیږلی بل یو دوست یاسر مولوي صاحب هغې ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې خوشحاله کړي او الله وله خیر او برکت عافیت ورکړي چې چا زمونږ په دې جومات کې د ځمکې په شکل کې یا د پیسو په شکل کې یا د بدني خدمت په شکل کې څه خدمت کړی دی او کوي الله د هغې بدلې ولې په دنیا کې ورکړي او په آخر کې الله مریضانو له روغ صحت ورکړي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي قرضداران د قرضونو نه خلاص موږ ټول د بیت الله عمرو حجونو له بوتلی د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي او چې څومره میلمانه د لرې لرې ځای نه راځي الله په یو یو قدم وله اجرونه او برکات ورکړي خدای چې چاته څه ټینشنونه او پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدل کړي یا الله چې چاته څه مشکلات دي په خیر یې بدل کړي یا الله چې د چاته څه دعاګانې قبولې کړي د عبدالباقي مولوي صاحب زموږ د دې میرولو د کندي هغه خور وفات شوې وه الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د بانګوخېلو د کندي بسوره وفات شوی الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او پروفیسر نصر الله خان حاجي صاحب وفات شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي نصر الله خان حاجي صاحب ډېر ښه انسان و زموږ د باباجي شاګرد و هغه سره یې ترجمه هم کړی و او نیک انسان و الله دې وبخي الله دې وارثانو ته صبر ورکړي د شهاب کرور وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي نور الدین قاري صاحب بیمار دی الله تعالی دې هیمریج ورته شوی دی الله دې ورله روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي محمد الیاس دا داخلو آگے دعا ولو حاجی صاحب الله دې ول خیر او برکت او عافیت ورکړي
الله دې خوشاله کړي. دا زموږ حاجي صاحب ډېر خدمت یې وکړه زموږ د دې جومات کې او دا ټول د ده په برکت باندې دا سره روان دي. دعا ورته وکړئ چې خدای وله خیر ورکړي، الله برکت ورکړي او الله تعالی د هر غمونو او د فتنو آفاتو نه په امن او امان کې وساتي. حاجي صاحب ډېر خدمت کوي او زموږ هم ډېر په اخلاص خدمت کوي او زموږ د جومات کې چې د باقي کم کار پاتې دی برم پکې د ماربلو کار پاتې ټایرونو کار دی او هغه اخوا د جومات سکم کار پاتې دی او ما تاسو ته ویلي چې موږ دغه ته مې اراده ده زه به دوی مانه نه ویل شي شیلینګ ته دعا وکړئ د الله کور دې خدای دې وکړي، الله دې مهربانه شي، مسلمانان نیکان چې خدای پاک مهربانه کړي دا باقي کار هم پکې خلاص شي برحمتک یا ارحم الراحمین.